حضرت انس فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره ته راتلو هجرت نه پس اضاء منها كل شيء د مدینه هر طرف روخانه د نورانیت نډک د خوشاله پس منظر ټول د مدینه منوره خلک خوشاله وای د دوانو جانو سردار مدینه ته تشریف وروړو دا صحابي د صحابه کرامو د خوشاله هغه اظهار کوي چې صحابه ډیر زیات خوشاله چې نبی اسلام مدینه منوره ته رالو ولیکن فلما كان اليوم الذي مات فيه پکم ورځ باندې چې نبی اسلام وفات کېدو اظلم منها كل شيء د مدینه منوره د هر طرف نه تیری ښکارې دي صحابه خفو د دې حدیث لاندې علماء لیکلي دي هاذا کنایه عن عظیم حزنه وغمه دا صحابه کرام هغه عظیم غم ذکر کوي چې په صحابه باندې د قیامت په شان رالو چې نبی علیہ السلام دا غي د میز نه تشریف وروړو پرده فرمایله په مقدس مکه باندې د دینه بل خوشالي او تیر شوی نه د پکم ورس چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف وروړل دي کو بدی سو خفغان کوي بې ایمان دي خدا باندې چې د غوندن لوی غم چې په دنیا کې راغلی د اسمان او زمکه لیدلې وي هغه ورځ چې پکم ورځ نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وروړل دي یو طرف ته خوشحالي ډیره زیاته بل طرف ته غم ډیر غټ تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې د نبی اسلام هر د ژوندۍ هر لمحه پوره حکمت وا اسدی کې څه حکمت وو چې د ربیع الاول په میاشت کې نبی اسلام دنیا ته تشریف هم وروړو او د دنیا نه تشریف یو هم وروړو چې د کې څه حکمت وو د ډیر غور نه پس ماته دا حکمت مخې ته رالو چې د نبی اسلام باندې دا دنیا ته راتلل لوی خوشحالي وا چې امت ډیر په خوشاله کې مصروف شي اسنه چې د غم د نبی اسلام د وفات غم د غرنوزي او اسنه چې دومره غم کې مصروف شي چې د نبی اسلام د آمد خوشالي د غرنوزي نو اعتدال کوي نه دومره غم نه دومره خوشالي بلکې دا زموږ ستاسو لپاره د یو نبی اعظم ورځ ده اوس په چې ما ژوندۍ تیر کړې ده خلاف سنت نه تیر کړې ده د نبی اسلام د مبارکو طریقو خلاف نه تیر کړې ده نن نفس پس د نبی اسلام په یو سنت باندې عمل کو کو په ما باندې غم راځي کو په ما باندې خوشحالي راځي طریقه به نبوي دې ته باندې کوم چې د فلاني بسوي کو په واده کې ډنګ ډنګونه کو دا خلق بسوي ولدا مړ شره دي خلق ته هر سوي خو طریقه به د نبی اسلام دي خلق ته خفش یو سل بیر دي خفش دا قوم نه خوشاليږي او چې پیغمبر علی السلام خفنش الله رب العزت خفنش در اوس نه دا اعظم به ذل کې واسو بس یو ټکی یاد ساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتک تاریخ دا مقرر نه دی معین نه دی او د دنیا نه د تلو تاریخ دا معین نه دی او د دې یو حکمت ته کو چرته دا تاریخونه مقرر نو موږ په یو ورځ خوشالي کوله په یو ورځ غم کوله باقي لکه عام طور ته موږ کال د سنتو خلاف تیریږي تیرولو بم دا مقرر چې نه دی د دې وجه دا ده چې موږ په ټول کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینه محبت کې سرشار یو او بل طرف ته بدا سوچ کو چې نبی علیہ السلام په شان شخصیت د دنیا نه پرده فرمایلا زما په شان خرڅوي خو بزید دنیا نه چې د موږ تیاری کو دا پکې حکمت ته درې خبرې اتفاقی دي نمبر 1 چې نبی علیہ السلام په ربیع الاول کې دنیا ته تشریف راوړل نمبر 2 نبی علیہ السلام په ربیع الاول کې د دنیا نه تشریف وړل نمبر 3 نبی علیہ السلام د پیر په ورځ باندې دنیا ته تشریف راوړل د درو خبرو نسو کوم انکار نشي کولی اوس دا چې په کم تاریخ راغلی دی په کم تاریخ تل دی نو دې کې یو خبره ده هغه خبره ده چې لسمه هجری وا اور د عرفی ورځ ونه ذل حجه وا حجۃ الوداع چې کوم وشو دا غین پس د نبی اسلام درې میاشتې بقید حیات دنیا کې درې میاشتې هغه کې یو ذل حجې میاشت یو د محرم میاشت یو د سفر میاشت درې میاشتې اوس د درو میاشتو متعلق څلور احتمالات دي خو د نبی اسلام صحیح تاریخ معلومول غواړي د تفصیل نه برا تیریږي نو یا خو دا درې میاشتې د 30 ورځې وي یا دا درې میاشتې د 29 ورځې وي دویم احتمال شو دریم دا چې دوه میاشتې د 30 وي یو میاشت د 29 وا څلورم احتمال چې دوه میاشتې د 29 وي یو میاشت د 30 وا نو کو په هر جانب ورځي دا زه د بغوس په بنیاد نه رایم تاسو ماشاءالله تعلیم یافته خلک د اسلامي تاریخ وګورئ د خپل پیغمبر په یو احتمال سره هم د نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راتګ تاریخ او د دنیا نه د تلو تاریخ بار ربیع الاول نه جوړیږي ورنه دا غز او د میدان څوک ثابت دي د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلل
د دغه تحقیق مطابق څوک 2 ربیع الاول یادوي، څوک 7 ربیع الاول یادوي، څوک 8 ربیع الاول یادوي، څوک 9 ربیع الاول یادوي، او یو قول د 12 ربیع الاول دی. نو ولې د خپل جانب نه د یو تاریخ انتخاب وکړي او بیا پاغه کې ته کیکونه کټ کړي او پاغه کې به رسم رواج کې د نبی علیہ السلام د شان سره غوري مناسب نه دي. کمال لري چې اعظم کما چې نن نفس وزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سنتو ژوندۍ تیرو، دا کمال له یو ورځ خوشحالي باقي ټول ژوندۍ ټول کال خلاف سنت، دا محبت ته دا محبت نه دی بھائی، دا خو به وفایده وفاداری دا چې ټول کال د نبی علیہ السلام سره محبت وي. وفاداری دا چې زما جسم باندې هر لباس د نبی علیہ السلام مشابه وي. وفاداری دا چې شکل صورت مې د نبی علیہ السلام په شان مشابه وي، دا وفاداری ده. هر حال ډېر د خوشاله ورځم دی او بل طرف ته چوغو د نبی علیہ السلام د دنیا نه د تلو ورځم دی، نو غم هم دی نه اعتدال کې اوسېګو، نه دومره خوشالي چې غم را نه هیر شي، نه دومره غم چې خوشالي را نه هیر شي. اعتدال کې اوسېګو، د درود شریف کثرت کو، استغفار کو، موږ طرف ته متوجه شو، د مسلمانانو سره مدد کو، خصوصا د غریب طبقه سره، او لکه دا جبه محفوظ وساتو، لکه دا جبه اړو د چا سره مدد نه کړي، دا جبه د محفوظ وساته چې د چا ځلو نشله، د چا ځل زخمی نه کوي، دا جبه محفوظ وساته. نبی علیہ السلام فرمایل دا ټول دین خلاصه درته وایم صحابه ولجی وایا، نبی علیہ السلام مبارک خپل جبه اونې ولا دا جبه محفوظ وساته. دک جبه یا خو به د جهنم کندو نه کند ته ورسي، یا به اعلی مقام د جنت ته ورسي.